پوښتنه لرم چې د ایران او اسرائیلو دا کم جنگ دی د دې په دغه کې دا تیل ګران شو. سمري وزیر اعظم ته 110 روپۍ لیږلې شوې وه خو هغه 55 روپۍ کړه. څه مشوره به ورکول غواړې؟ اول دا وایو که نه چې آرټیکل 19A چې کوم دی د پاکستان آئین 1973 اول د عوام سره دا دغه وکړي چې شفاف فارمولې د هغې ته وویلی شي چې د دې د پرایسنګ څنګه کېږي، دې کې څومره ټیکسز دي، څومره پټرولیم لیوي ټیکسز دي، څومره جی ایس ټي ده پکې، څومره پکې کسټم ډیوټیز دي، بیا به هغې کې څومره ایډجسټمنټ کېدی شي، حکومت څومره ایفورټس وکړل، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا ولې دا 110 سمري په کم بیس لاړه او دا 55 روپۍ چې زیاته شو دا په کم بیس زیاته شوه. ما تاسو ته وي د جنګ حوالې سره که نه تیلو شارټیج راغی هلته چې سعودي نه موږ ته تیل راځي نو په داسې حالاتو کې به څه کول غواړي حکومت په څه کوي؟ داسې دی چې کله دغه وشي نو د پاکستان آئین موږ له دا اختیار راکړی دی. آرټیکل 38 وایي چې هر یو شهري ته چې کوم دی سوشل اینډ اکنامک جسټس به پرووایډ کېږي. ټیک ده، او زما رایټ ټو انفارمیشن دا وایي چې ما ته سوشل اینډ اکنامک جسټس زما یو سیل دی دا په هغې کې زه خپل ټول ضروریات چې کوم دي دا زه پلان کوم. که دې ما ته د فیول چې په دې طریقه زیات شي دا صرف ضروري نه چې زما یو موټرسایکل ته به زیات شي، دا به پبلک ټرانسپورټ هم اوس کرایانې زیاتېږي. ټیک شو، د دې نه علاوه چې څومره که څوک خپل جنریټر چلي یا څه دغه کوي یا بزنس کوي هغې دپاره بجلي هم چونکې نشته، اکثر خلک جنریټر چلي، نو دا به ملټیپل سورسز باندې چې کوم دي عوام افیکټ کوي. نو دویم چې اول د خلکو ته صحیح انفارمیشن ورکړي شي د پټرول پرایس کې کم کم کمپوننټس دي دا څومره زیات شو او دې چې د 110 سمر یو لېږلی په کم بیس یو لېږلی او 55 چې کم زیات شو دا په کم بیس باندې زیات شو. د هغې نه بعد ګورې هر یو دا کې چې کوم ډیولپ نیشنز دي یا ایون ډیولپینګ نیشنز کې یو دغه دی پټرولیم سټیبلایزیشن فنډ دی پکې، هغه یو داسې کار کوي په اکانومي کې لکه شاک ابزرور چې څنګه په ګاډي کې دی هغه شکار کوي چې کله ګورنمنټ د پټرولیم نه ارنینګ کوي نو هغه دغه فنډ ته ځي. چې کله پټرول شارټ ټرم دپاره چې کوم دی زیات شي نو عوام بیا سبسډي غواړي چونکې دوی به اچانک داسې ورسره سیلز نشي زیاتولی، انکم نشي زیاتولی، نو دغه چې کوم څنګه ګاډي کې شاک ابزرور داسې پټرولیم سټیبلایزیشن فنډ چې دی دا به دوی یوټیلایز کړي. عوام په جنګي حالاتو کې به څه کوي؟ په جنګي حالاتو کې لکه موږ حالت جنګ کې یو که نه مونږ حالت جنګ کې نه یو او بل د بهر نه چې کوم دی نو تیل بند شو شارټیج راغی زموږ په سټیټ باندې لا وار نه دی ډیکلیئر شوی، مونږ حالت جنګ کې نه یو، دا خبره غلطه ده. دویمه دا چې د بار نه چې کوم پرایس زیات شو اوس دننه به چې کوم دی اوس دغه کېږي که نه دننه به دا په څه طریقه باندې سبا حکومت دا برداشت کړي او زیات به حکومت برداشت کړي، کم به چې کوم دی په عوامو زور ورشي هغه شانتې به دوی فیسیلیټیټ کوي. اوس ګورئ پټرولیم پرایسز کې چې کوم دی تاسو ګورئ پټرولیم پروډکټس آرډیننس دی 1961 کې راغلی دی، کې دا وایي چې د پټرولیم په پرایس کې د ټولو نه زیات یو به د دې اوریجنل پرایس دی، ورپسې بیا پټرولیم لیوي ټیکسز دی، دویم بیا جنرل سیلز ټیکسز دی او دریم چې دی نو بیا کسټم ډیوټیز دی. ما په خیال خو دغه دا په کار دی حکومت له چې اول د دې سره پټرولیم ټیکسز چې کوم دي سره فاینانس ایکټس کې او د پټرولیم فنډز ایکټ چې کوم دی سره آرډیننس کې دوی سره د اختیار دی چې دوی د پټرولیم لیوي تقریبا 20 نه 30 روپۍ دا پر لیټر کم کړي. دویمه خبر ده چې دا کم دي سره کسټم دا لیوي ټیکسز دي یا د دې نه علاوه کسټم ډیوټیز دي پارشلی دي دا دغه کې دا چې کوم جنرل سیلز ټیکس دی دا دې کم کړي. ګورنمنټ خپل پروفیټ نه کموي او ډایرکټ هغه چې څومره زور راکړي ډایرکټ په عوام باندې هغه امپوز کوي. عوام کې د هغې برداشت شته دی که نشته؟ ځکه چې کوم منیمم ویج ریټ ته تاسو ته پته 38,000 روپۍ یا 40,000 روپۍ اوس په هغې کې د هر یو کس ځان مکمل پیک کړی دی. 55 روپۍ لیټر چې دا ګران شي دي دا عوام برداشت کولی شي که نشي برداشت کولی، دا په عوام په زور باندې جرایم ته ورلیکل دي. نو په داسې حالاتو کې لکه حکومت له څه کول پکار دي دا عوام هم نشي برداشت کولی او دلته کې سعودي عرب چې کوم دی هغه هم په موږ باندې وي تیل بند شو وي نور نه درلیږو دا دوی چې وایي موږ سره سټاک پروت دی نو دا سټاک خو 28 لکه دلته کې غنم پراته وي خو په طریقه تقسیموي که نه؟ داسې دی چې اول پټرولیم کله نه دغه شوي دي کله نه دی ریټ انټرنیشنلی زیات شوی دی، د هغې زما په خیال 28 ډیز نه پوره کېږي. اول خو هغه 28 ډیز پکار دي چې دوی هغه یوټیلایز کړي عوام د ریلیف ورکړي. دویمه خبر ده مین وایل چې دوی دا خپل پالیسیز جوړ کړي د جنرل سیلز ټیکسز شو او کم دغه شو د پټرولیم لیوي شوه چې دا دغه شي دا دی ریډیوس کړي عوام له بیا دغه ورکړي سہولیات ورکړي. ټیک ده. درېیمه خبر ده چې ګورنمنټ سره دغه پراته دي دا کوم بېنظیر انکم سپورټ پروګرام شو یا احساس پروګرام شو، ګورنمنټ سره د ډېر داسې مستحقینو دغه پروت دی پروفایل پروت دی چې ډیټا بیس دی هغې کې سرکاري نوکران هغه دي چې کم دغه والی سیلز والی دي سپیشلی BPS 11 نه چې کوم خط دي یا 9 نه چې کوم خط دي یو کرایټیریا دي جوړه کړي هغې له د سیلري سره چې کوم دی یو دغه ورکړي څنګه چې موږ ته بلونو کې یو دغه راځي چې پټرولیم فیول ایډجسټمنټ چارجز که نه یا ټیکسز
د فیول ایڈجسټمنټ نه په بجلی کې مغستل کیږي په سیلز ټیکس کې مغستل کیږي په یو ځای کې اوس د اکارډنګلی دیم فیسیلیټیټ کی سرکاري نوکران شو کم د چې کم دغه دی بي پی اس 9 نقطه سپیشلی یا د دینه علاوه چې کم دغه دی پرایویټ کسان دي نو د دې د پرایویټ خلکو د لپاره سپیشلی دغه کی د چې کم ګورنمنت دغه دی پبلک ترانسپورت دی د پبلک ترانسپورت ډرایورز لپاره دوی د فیول پرایسز د ایوریج ساتي دغه شانتي ساتي ځکه چې د څومره کسان دغه دی پبلک ترانسپورت کې ټریولینګ کې د ټولو ته تکلیف وي او بل د دینه بعد یو خبر دام کې دي شي چې زمون ګورنمنت چې دی نو دی تاسو ورېدلی وي اوس کې پی کې دی په نمبر پلیټو باندې دغه نمبر پلیټ دی کسټمایز خرڅولې هغه نه کروڑ روپے انکم دغه نه جنریټ کې دي شي دا نور سورسز وی لکه پی آی چې کم دی سیل شو عوام خدا تاسو نه دی کړی چې دغه پیسې کم خلاړي ټیک شو دغه شان بیا پنجاب ګورنمنت ځان له دغه واغې سی ام پنجاب ځان ته ایرلاین واغښتو سوري یو فلایټ دغه واغښتو جازي واغښتو په 11 ارب روپے باندې پکار دی دغه 11 ارب روپے دوی ته اوس د دې ضرورت نشته سی ام دی گزارو کی زمونږ چې کوم منسٹرز دي یا زمونږ چې کوم سیاسي خلک دي د گزارو کی خپل خرچې دي کمی کی دغه پېټرول چې کوم دي د پبلک باندې ډیوایډ کی نو دي ته کافي سبسډي ملي